اوس په دې صورت کې رد په عذر باطل د دې باندې چې دی ویل لو شاء الله ما اشرکنا، کدا الله خو خو موږ به شرک نو کړي وې دا د الله خو دې ځکه موږ شرک کو. نعوذ بالله. اسمیره بدداري مخ کی ویل الله موږ دروژن مگر زواله کسنګ چې هجر والا تکذیب کړو. اوس دلته کې وی بل الهمنا سبول الخير، الله موږ ته د لارې د خیر وخایا لکه څنګه چې د مچۍ ته لارې د خیر خودلې. سورۃ النحل مچۍ، سورۃ المچۍ. صحیح ده. داود سورۃ نبی د شرک اعتقادي او فعلی ده. سورۃ کې دویش عقلی دلایل دي. اتا امر الله د دیو جن دې ته سورۃ النعم وای. سورۃ النعم په دې کې نعمتونه د الله رب العالمین ذکر دي. اتا امر الله راغ عذاب د الله تعالی. امر الله نه مراد یا عذاب د الله تعالی دې نو پر دستاجلو په تلوار مغواړي. او بیا هغه قحطو چې په مکی والا باندې کوم راغلو او هغه بیا اډو کې خوړل او ورسوتا د اسمانو ته د لوګي غوند ښکارې ده، نظرونه کار پرخو. ابو سفیان نبی علیہ السلام تراله د الله پیغمبره قوم خود دې کنه خپل خپلوان دي نو دعا وکړه چې الله سو کی دا قاتل لري کی نو الله وی تلوار مکو. یاد اتا امر الله، اتا په معنا د یاتی سره براشي، ماضی په معنا د مضارع، نو به په معنا دا چې د اخرت عذاب ته مراد دی. را بشي عذاب د الله تعالی نو تلوار مکوي کنه. دویم قول لري چې امر الله نه مراد قران دی او توحید دی. نو راغه حکم د الله قران نو فلا تستعجلوا، جلتی مکوي په انکار کې. زر انکار مکوي بلکې فکر وکړي، لک سوچ وکنو به بندګي مگر زیمانو پتقون زمانه ويریږي. روح وحي تعبیر په روح سره وکولي، زکه څنګه چې روح د انسان بدن پاغي سره جمع دی، دغه څه په وحي سره د انسان روح ژوند کی. په وحي سره ځکه یو ژوند د بدن دی او یو ژوند د روح دی، نو د بدن ژوند په روح پسې دی او بیا د روح ژوند چې دی نو هغه په څه پسې دی؟ په وحي پسې دی، قرآن پسې دی. نو ځکه ورته وحي ویلا. اول قسم دلایل چې پیدا کوونکی د هر یو شی یو الله دی. خلق السماوات والارض، پیدا کړی دی برکتا په حق باندې تعالی لوی دی اما دغه نه شریکون چې دی شریکي. خلق الانسان من نطفه، دویم دلیل پیدا کړی دی انسان من نطفه د نطفه نه. مخکې بیان د عالم کبیر اوس عالم صغیر دی. دا لوی عالم څه دی؟ دنیا ده کنه. وړوکې دنیا څه دی؟ انسان دی. دا شپږ فوټې نه دی، 6 فوټې. دام ګوره دنیا ده، ها پوره دنیا ده، په دې کې مرس موجود دی. الله هو الله پیدا و خصیم مبین، ناګهانه دې جګړه و دې ښکارا جګړه کوي په څه کې؟ په توحید کې، په قیامت کې جګړه کوي. سوره یاسین 77 کې براشي چې دې په قیامت کې جګړه کوي. پیدا و خصیم مبین. والانعام دریم دلیل وګورا واته وګورا وړلې دي واخه سکلې دي وبو، یو طرف ته غشایان او بل طرف ته وینا او را روان تری سپین شود او شر را بهیږي تیسکی. دا دل چا کړی دي پوښ وګاله. نو دی کې دیته وای حالت خلق الانسان، انسان پیدا کړی دی. وای ځواني نشوي بوډا، ځواني نشوي بوډا وسګرځي په امسا. انقلاب د پکرا وستو دا چا او دا امسا دراغشتي دو پلار روانه او ټک ټک کې په دې ټک ټک کې متاله عبرت ده. دا ټک ټک تا ته څوي چې یا بده دې زې قبري یا بده زې قبري یا با دې زې قبري.
والانعام او ساروی خلقها پیدا کړی دی لکم ستاسو لپاره پیا پدې کې د پون سامان د ګرمایش ته د چمړو نه د ګرمایش سامان جوړوي کنه ومنافع او پایدې دی ومنا تاکلون او باز دې تاسو خوراک کوي ولکم استاسو لپاره پیا پدې کې جمال الخیسته هینا تریحونا کله چې د ماخام راولي وهینا تسرحون او کله چې تاسو د سحر بوزي ماخام راولي ماخام پرستو د افسار مخ کې دی ودلته ماخام مخ کې کړه دی ولی ماخام چې ساروی راځي نو خوراکي کړي او بیس کلی نو مزیدار کاری موړ او پټي کنه او سحر خو چې خو کړنګي کولمي هغه دومره مزه نه کوي ساروی چې سي موړي نو مزیدار کاری نو ځکه ماخام سره مخ کې کړه دی وتعملوا اسقالکم اوری وړي چې کم دینو وتحملوا باری وړي اسقالکم درانه پیټي تاسو اله بلدین خارتا لم تکونوا بالغه چې نه تاسو رسون کې غیتا الا بشق الانفس یا نه تاسو رسیدون کې غیتا الا بشق الانفس مگر په سختۍ د نفسونو باندې دا سروي الله خوراک د پارم پیدا کړی نورم په کې غنې پیدا دي د ګرمای سامان هم ته جوړيږي او دا لاسه کې چې باج د لپاره کې پیټي وړي او دومره غټ پیټه د لوړي کنه چې کتی لون خپل ټوړې او الو ته وړي کنه نو ځان به وښله خو به الا بشکلن پوسیدا مطلب دی ښا پوښ وګره اوسیس به ونه رسه او سنډا د لسره ریړه روانه کړل او خر کاکا چې دی هغه دل چې کوم دی نو سره ریړه سره روانه کړل کنه او غټ پیټه دی ورچولې او هغه په مخاغسته دی وتحملوا اسقالکم ان ربکم یقینا رب تاسو لره او پر رحیم نهایت مهربان دی اوس بعضی هغه ساروی چې هغه په هغه ځای کې په عربو کې مشهور ناغه ذکر کوي والخیلا پیدا کړی دی الله تعالی اسنا والبغال او قچری والحمیر او خره د څه د پاره دی لتر کبوها د دې د پاره چې تاسو په سورلی وکي وزینتن او ډول ډالې زمحشری لیکلی دی چې اصل کې څاروي د څه د پاره دی څاروي او دا سيزونه د اسونه او خچري او خره دا د لتر کبو هدا پاره د رکوب دی البته زینت دا غیر قصدی دی نو د یو سلام ذکر ک چلی ترکبو هدا د پاره چې تاسو په سوار شي خو زینت سره لام ذکر نه کا اشاره ده دیتا چې څاروي د خیست پاره نه دی بلکې د سر پاره دی د رکوب د پاره دا چې کوم ذکر شو کنه نو سوال پیدا شو په دې توا کې تا ته سوې سوال پیدا شو چې اله کزه سیدا وسو خچری خم پیدا شو خرم دی اسونم دی و دا وانه خودل د سمیلار دی و منها جائر او بعض د دینه کګی دی چې هغه يهودیت او نصرانیت ته ولو شا کدا الله خو قشوي وا لا هداكم اجمعين هدایت به کړه وې دې ارمخام دوا چمچ تیل سکی د زیتون خور تیل ونسکي ا د شړشم د ونسکي ښا زیتون تیل چې کم سکلو ولادي هغه د سکی او ان شاء الله په لګ ورځو کې به دا شوګر الله سکی ختم یو خبره دویمه خبره دارا وې دا شیخ عبدالسلام نور الله مرقده په دې ټولو شيوخ کې دا आवाज ډیر عجیب او وې دغه چاته پوس کړو چیرې په دې روزه کې د ار عالم په आवाज کې فرق راشي استاد مری نه خرابېږي چې دا ولي وې هغه ته ویل چې زه ار پېشمنی مالې په نهر غالبا په نهر باندې یو چمچ تیل د زیتون سره دا خورمه نو چې څومره درس کې نو आवाज به نورم خکېږي خرابېږي با صحیح ده کنه پتا خو دلته نشته دا شی کنه اصل سیس خو دلته نشته کنه دا اغه زینه به راغواړي نو بس د دې لارې د الله دې څوک مهرباني کړي پوښ وکړه په دې لارې وته وایو کنه الله دې څوک سکی مهرباني کړي چې بس راویلېږي صحیح ده د دې وجنا وېدا دې کې ډېر کوله کار ور کوي په आवाज کې ډېر کوله کار په شوګر کې دا سينورم ډېر عجيبه بيماريان دي پای کې دا او دا عرب هغه ویل چې زلا ولاړم وي ما الته کې په ار ترکارې کې دا سیز استعماليږي نو وي ما
زه حیران وم چې دا خلک دا سوچه غوړي خوري او دا پیاړی کې دا څه شی کوي پوه شوې وایي بیا مې څه وخت تپوس وکړه څه وخت بعد وایي ما ته کې زیتون اورې زیتون دا خو زیت دي پوه شوې که نه زیتون دي پوه شوې نو اوس زیتون دې څیزونه کې د الله څومره پیدې ذکر کړي پوه شوې قجرې ته وګوره پسته حلوا ده بابا او بیبي یې په دې کړشه په خوله م خوړی شي پوه شوې که نه او دارنګې چې کومه دی نو عناب انګوران دي سیبا نو انګور دی نو ګوډې دی او د خوږو اوبو یې دله ډک کړی دی دې نعمتونو ته وګوره اکیلې ته وګوره چې څه ده حلوا ده حلوا ده که نه پسته حلوا په ځمکه کې در الله رب العالمین کړې ده او څومره حفاظت یې وله کړی څومره مزېدار یې پټه کړې ده پوه شوې که خجی سٹور کړی ده دله ومن کل الثمرات او وایي څه به دې سر خوږومه دا څیزونه خو هلته کې موجود وو نو دا یې ذکر کړه وایي زه به راته اوس څه یادومه که نه چې دا ام دی او دا فلان دی او دا فلان دی پوه شوې که نه هغه یو خو ویې لکه دا لرې که د دې رنګ زیړ دی وایي دا زیړ مې نه دی خوښ یاره څه عجیبه سړی دی ومن کل الثمرات او د هر قسم سره آمدنونه الله دل قسمه قسم آمدن پیدا کړی دی نو په دې من کل ثمرات کې ګورې هر شی به یې راوړو ښه ان فی ذلک یقینا په دې کې لآیة خامخا نښه ده لقوم دا قوم دپاره یتفکرون چې فکر کوي وسخر لکم اللیل شپږم دلیل کار کې لګولې دا ستاسو دپاره شپه ورځ والشمس او نور والقمر او سپوږمۍ او د هر یو پیدې به ذکر که ښه ګوره کار کې لګولې ده ستاسو دپاره شپه نو شپه د څه دپاره ده للنوم د خوب دپاره والنهار ورځ لتبتغوا من پس دې شهزاده دپاره پیدا کړی دی لتاکلوا منه لحما طریا د دې دپاره چې تاسو وخورئ د دې نه غوښه تازه څه غوښه نو د دریاب غوښه څه ده مایانه او طریان قید یې ورسره لګولی دی چې دا ځئ تازه علامه ناصر وایي چې کله تازه نو بیا مزی او چې کله زاړی نو بیا کار ورانی کنه او بیا فرمایي وی دا دو حکیمان هم وایي چې زاړه میان د صحت دپاره هم څه دی نقصان نو توریه تازه شو بیا هغه مثال یې لکه کنه هغه پروګرام پیسې ده ابو سعود وایي دا توریان قید یې ورسه وایي ځکه لګولی دی چې دې کې اشاره دی ته ده چې کله تازه نو بیا یې مزه او چې کله زاړی نو بس بیا چې کوم دی نو بیا یې مزه نه وي وتستخرجوا منه حلیتنا او چې تاسو راوباسئ د دې نه حلیتن کالي تلبسونه چې تاسو یې اچوئ لکه نو سوال پیدا شو چې تلبسونه تاسو یې اچوئ نو سړی خو کالي نه اچوي څوک یې اچوي ښځې اچوي پوه شوې او دلته وایي تلبسونه چې تاسو یې اچوئ نو سړو ته یایي نو د هغې یو جواب دا دی چې تلبسونه کې هغه مضاف څه دی هغه یعنې مفعول څه دی هغه پټ دی چې اهلکم دی تلبسونه اهلکم چې تاسو یې اچوئ خپل اهل ته پوه شوې یو مطلب دا دی بیا سوال راغی چې الکه نو خو اهلکم بیا پکې ذکر کړی وی که نه جواب دا دی چې دا پټه ده نو پټه وي پوه شې په نقطه باندې تلبسونه اهلکم پکې څه دی پټ دی ولې جین جینۍ چې تاسو ورته اچوئ مطلب چې کله کالي واچوئ نو ګورئ بیا به پټه ګرځي پوه شوې که نه یا دا ده چې تلبسونه کې ما او تا ته څه د خطاب دی چې دا کالي به زنانه چې استعمالوي کې ولتبتغوا د دې لپاره چې تاسو ولټوئ د فضل د الله تعالی نه ولعلکم تشکرون او د دې لپاره چې تاسو شکر ادا کړئ والقا فی الارض رواسیا نه هم دلیل ایښودې دې په ځمکه باندې غرونه داسې نه چې راغورځولي دي پېښه ایښودې دي که نه ان تمیده بکم د دې دپاره چې ګډ وډ ونه خوځي په تاسو باندې معنا مې وکړه ساینسدانان وایي ځمکه ګرځي که نه
نو دلته الله وی ان تبیدا چې په تاسو باندې ګاډه وړه خو جناغي خو یې ګرځي خو دسي ګرځي کنه نو بس خبره ختمه اسانه شوه وانهارا اولی وسبلا اولاری لعلکم تهتدون د دې لپاره چې تاسو په ورسېږئ خپل مقاصد ته یا لعلکم تهتدون چې تاسو په هدایت شي توحید درب ته په ورسې او علامات او نور علامه الله پیدا کړی وبالنجم هم يهتدون پستور باندې دی لار معلومه عجز د الها او باطل او افما يخلقو آیا هغه څوک چې هغه پیدا کول شي کمان اېده پشان د هغه چا ده لا يخلقو چې پیدا کول نشي کولای دوه برابر دي یو ذات د سره چې هغه پیدا کول کوي بل ذات د سره چې هغه پیدا کوله نشي کولای نو الله پیدا کول کوي او د دوی چې کوم معبودان باطل دي هغه پیدا کوله نشي کولای نو دواړه برابر نه دي نو افلا تذکرون الکه دومره تاسو نصیحت نه قبل وي او الہ العالمین سورۃ الحج 73 کې ذکر کوي چې لا يخلقو ذبابا مچ نشي پیدا کول مچ سورۃ الحج آیت نمبر 73 الله وی مچ هم نشي پیدا کولای او مچ خلاصکه و يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه کوم مچ ته شی وتختی نو هغه ته غستل نشل ته بیا زه د مچ تفصیل کوم چې مچ ولې ذکر کړی دی ها 73 دی ها اپلا تذکرون تاسو نصیحت نه قبل وای و ان تعودوا نعمت الله کتا سشمار نعمتونه د الله ابراهیم 34 کې تیر شه لا توسوانو نشي سر رسوله یقینا الله دې بخون کې مهربان الله پوېږي پاګه چې تاسو پټوي پاګه چې تاسو ښکارا کوي والذین يدون من دون الله کسان چې دی را بلی سوا د الله تعالی نه لا يخلقون شيئا نشي پیدا کوله هیڅ شي نو کته بوتان ته مراد دي لکه څنګه چې یاران وای د دینه مراد سری بوتان دي الکه مفسرین ولیکه ها هغه وګوره روح المانی وړو کې تفسیر دی هغه وی ول آیت عام آیات څه دي عام دي یشتمل ذوی العقول عقل مندلا شامل دي والملائکه ملائکه لمسه دي شامل دي پوښوي دارنګ چې کوم دینو موزه القرآن کې شاه عبد القادر صاحب که په عربی نه پوهیږي نو د اردو د وګوره خیر دی ځان که په عربی نه پوهیږي نو اردو وګوره اکثر په دې جماعتونو کې وړو کې غونډه قرآن پروتي او هغه ته ترجمه لیکل شوی هغه ته موزه القرآن وای شاه عبد القادر صاحب لیکل دي و یہ ان کو فرمایا جو مردوں کو پوجتے ہیں دای هغه ته ویل دي چې مړی د مړو عبادت کوي نو مړې بوتي خدای دې غر کا پوښوي کنه ماجدی لیکلی دي وای دا صفات چې یوجد بمانا من المعانی بالمعبود الباطل دا چې کوم دینو په معبود باطل کې دا صفت موجود دی وای هر چې اصنام دي بوتان دي نو لا ارواح په پای کې وروه نشته ده کنه اور جنور اولیاء دي اما اموات یا هم مړ شوی دي غریبانان او کنه یموتون څه کیږي مړ کیږي با من قریب نزدې ماجدی دا خبر لیکلی دا سیب کنا سان چې دی را بلی سوا د الله نه لا یخلقون شیئا نشي پیدا کوله هیڅ شی وهم یخلقون او دی پیدا کړي شي او بیا فرمایي چې امواتن الله رب العالمین وای امواتن داسې دي الکه مړي دي او غیر احیاءین جمدی سدي پوښوي کنه اموات مړي دي دا مړي یا وس مړي دي او لکه د عیسی علی السلام عبادت شوی کنه روح المانی ذکر کوي یا وس مړي دي او یا آینده زمانه کې سدي مرګ به راځي لکه عیسی علی السلام عبادت شوی دی کنه خو هغه خو وس مړ نه دی بره خطر لري تا اسمانونو ته نو اموات مړي دي یا وسو یا پر روانه زمانه کې او غیر احیاءین جمدین دي په ژوند دنیا سره ژوند دي په ژوند د دنیا سره او دا لاسه کې چې وما شورونه دای نه پويږي ایان یبسونا چې کله بدوی را پورته کولې شي دا پته مت نه لګي چې کله به را پورته کی خبره پوښ هايو کاله هدایت وې ما سلطان درس کې غالبا نو بیا ما ته پته نه نو په دې لار باندې یو مولا ته شو نو بل د بیا جنازه کې ملو شو ماته مولوی صاحب تاسو سره مې کار نه وای کنه یار څه چلې
نو جنازه چې وشوله نو را روان شو، نایي په جدا موټر سایکل او زه په جدا موټر سایکل بل کس سره ناست وم. نو ما ته ویې چې تا بل زه ولیدم ګوره هغه یاد ته وویې دغه ما لکه زما خو درس و ما ته پته نه ته ما لیدلی نه البته ستا پکې اعتراض څه دی ما ته وایه. نو ما ته ویې چې دغه دی تا وویې چې لکه دا اولیات مراد دي. مې زه نه یم مفسرین وایي صاحب اورې ما ته وایي نه که نه هغه دی دا پلانې او تفسیر د اردو څه تفسیرونه یې ذکر کړل پلانې د څه پلانې د څه مې روح الماني دي چېرته کتلی هغه مې څه وایي او دارنګې چې کومه دی مې ماجدي دي کتلی مې هغه څه وایي او مې موزل قرآن دی کتلی د اردو د خیر دی وګوره هغه دی کتلی مې پوه شو که نه اموات غیر احیاء الله وایي مړي دي که نه نو په بوت مړ کېږي مې پوه شوې نو سړی چې کوم دی نو دغه شو ګډ وډ شو که نه عیسی علیه السلام مې دغه خبره روح الماني ختمه کړې ده چې اموات فی الحال او فی المآل مړه دي یا اوس مړه دي بعضې مړه شوي دي یا فی المآل را روانه زمانه کې به څه دی مړه کېږي. ما سره دغه وارف را سره موټر سایکل باندې ما ته یې دغه وکړه هغه ته ویل استاد جي دا د لارې خبرې نه دي په موټر سایکل را روان یو په روډ را روان یو وایي استاد جي هغه ته ویل دا د لارې خبرې نه دي داسې کار وکړه چې زه به دلته چیر راوړم تاسو جومات کې کښېنئ خبره به پرې وکړئ. وإلهکم إله واحد مددگار ستاسو یو مددگار دی. والذین کسان چې ایمان راوړي په آخرت باندې قلوبهم منکرا زړونه د انکار کوونکي دي او دې تکبر کوي لا جرم یقیني دا چې الله پوهېږي پاچې دې پټوي پاچې دې ښکاره کوي یقینا الله مینه نه کوي تکبر کوونکو سره. وإذا قیل فأتى الله راغې عذاب د الله تعالی بنیانهم د دې آبادو ته فأتى الله بنیانهم راغې عذاب د الله تعالی آبادو د دوی ته فخر علیهم السقف را پرېوتل. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی. تاسو اوس کوم ځای وایي؟ الله سبحان الله. ښه دا ځای د په موټروی باندې راځئ که نه په دې دغه باندې موټروی باندې چې کاټلنګ باندې راکوشي نو اسانه ده ایسې که نه په بابوزو باندې راکوشي بابوزو باندې بابوزو انټرچینج باندې چې راکوشي که نه نو بیا چې مخکې راځي یو نیر دله راځي نیرو الو شګی صحیح ده یا ټیک شو صحیح ده. ما خو وختي به راځم ما ته د اتوار پر ورځ درس کې شاملېږم زه شاګرد دی لرې نه روان اوس ته باغچې لري. قد مکر الذین یقینا تدبیر جوړ کړه کسانو چې مخکې د دې نه فات الله بنیانهم راغې عذاب د الله د دې آبادو ته من القواعد د بنیادونو نه را پرېوتل په دې باندې چتونه د پاسه د دینا او راغې دوی ته عذاب د غزینا چې دې په نه پویدل. ثم یوم القیامت بیا پر د قیامت باندې یخزیم او بشرمې دی لره ويقول الله بو فرمای اين شرکای الذین سشو شریکان زما کسان کنتم تزعمون چې تاسو به کنتم تشاقون فیهم چې تاسو اختلاف کو فیهم داغي په حق کې لفظي معنی سره تاسو ځان نشلول صحیح راکنه ځان موسکو ځکه چې دا مشرکان د خپل معبودانو باطلو په حق کې ډیر ګرم صحیح راکنه نو ځکه قرآن تشاقونه راوړلو او مخکې دی ویل الا بشکل انفس تمام معنی دغه سی وکړه کنه پوه شئ او دلته چون کې کنه پوه شئ کنه بیا وی خلک وې د شل نو قرآن چې په دغه الفاظو بیانې به بل شان دي به څه بل شان دي ښا. قال الذين ویل با کسانو چې ورل شوی د علم یقینا شرمندګي نن وځي او بدی په کافرو ده الذين کافرانا کسان دي چې وپات کې دوی لره ملائکه چې ظلم کړي په خپل ځانونو فالقوا السلام او به ورځي صلح ما كنا نعمل من سوء چې موږ عمل نه کړي بد انعام ته اس کې تیر شو چې ما كنا مشرکی موږ شرک نو کړي بلا خبردار یقینا الله بلا ولنا یقینا الله په دې پاغه چې تاسو کول پات خلو تخویب دنه نشي په دروازو جهنم همیشه به پدې کې بلا به ساړ ربد مسول متکبرین زائد اوسېدو د تکبر کوونکو پات خلو ابواب جهنم وقيل للذین او بول شاکسانو ته اتقوا چې پرهیزګاری کړه ما دا انزل ربکم څه شهر علی ګل دي رب تاسو
قالو دی وای خیره د خیر خبرې دي صفا خبرې دي للذین بشارت د پاره دا کسانو چې نیکی کړي په دې دنیا کې حسنتون خیرسته ژوند دی ولدار الاخرت کور د اخرت غوړه دی ول نعمت دار المتقین او څخه دی کور د متقیانو جنات عدن باغونه د مشوال دي چې د نکیږي به تاروانه بیلان دي دونه داغې نه ولې د دې لپاره په دې کار چې غواړي دارنګه بدل ورکړي الله متقیانو ته متقیان څوک دي الذین دا کسان دي چې وفات کې دوی لره ملائکه طیبین یو معنا ده طیبین قائلین لکلمه التوحید چې وایون کی کلمې ده توحید لره د دې وجنه شاعر مشرق علامہ اقبال وی نشان مرد مومن باتو گویم نشان مرد مومن باتو گویم چون مرگ آیت تبسم برلب اوستا وی ګورا د مومن مسلمان داغه نشان داره چې کله د مرګ راځي نو د په خله باندې بخندای په شونډو بسې خندای دې بخند دغه ته خوشاليږي مرګ صحابه مرګ ته خوشاله دل ځکه دنیاي وی جاړه او ورانه او اخرت آباد او موږ یریګو ځکه موږ د بنگلې نزو کاندر تا الله دې را له بنگلې کینو سبو وای یا طیبین طاهرین من دنس الشرک پاکی دو خیرو د سنا د شرک یقولون وای ودی سلام علیکم سلام دی په تاسو باندې او دو خلول جنہ الکه دا خو وفات شو نو بدن خلادل ته پروت ته پکټ کې پروت ته نو چاته و چې ادخلوا الجنه یقال للروح روح ته ویل شي چې ادخلوا دان نشه جنت تابع ما کنتم تعملون د دې وجنه چې تاسو عمل کا او زجر هل ينظرون دې انتظار نه کې الا ان تاتيهم الملائکه مگر دا چې را بشي دوی ته ملائکه او یاد کې امر ربک یا ورا شو حکم درپستا کذالک دانګي پال الذین کار کړوا کسانو من قبلهم چې مخکې ود دینا وما ظلمهم الله ظلم نه کړه په دې باندې الله تعالی ولکن کانون په سم یظلمون لیکن دې په خپل ځانونو باندې ظلم کوي فاصابهم پس ورسېدل دي تسیئات سزاګانی معاملو دا هغه چې دې کړلې وهاق بهم نازل شپدای باندې ما کانوا بیاستازون هغه چې دې ور پورې مسخره کولې وقال الذين اشركوا زجر په شرک قولی او فعلی باندې دا انعام 149 کې دا تیر شوو چې مشرکان ویل وې زمونږ دا شرک جایز دی زکه کدا جایز نه وینو الله به زمونږ لاس نیولې وي چې دا مکه وي الانام 149 وقال الذين اشركوا ويل بمشركانو لو شاء الله قد الله وقشوا ما عبدنا من به عبادت نو کړه من دوني سوا د الله تعالی من شي اند شي نحنو منغا ولا اباؤنا ونزم مشرانو ولا حرمنا من دونه من شيء او نه به حرام کړه منغا سوا د اجازت د الله نه څه شي کذالک جواب کذالک دارنګي کذب الذين قال الذين تکذیب کړه کسانو زاد المسیر وای کذب الذين من قبلهم چې مخکې ود دینا په حال علی الرسول دویم جواب نشتره په پیغمبر مگر تبلیغ کار دی ولقد باسنا دې توي دلیل اجماعي چې د تمام انبیاءون الله د توحید د مسلې وادا غستوا دلیل اجماعي ولقد باسنا په کل امتنا یقینا لګلمن پارومات کې رسولن استاد چې عبادت وکړي د الله تعالی وجتنی بو طاغوت او ځان ساته د عبادت د شیطان نه پمنهم من هد الله بعض د دین هغه څوک چې الله ورته هدایت کړو و منهم او بعض د دین من هغه څوک حقت علیه الضلاله چې ثابت شوی و په د باندې گمراهی ته چیرته دی وی پسیرو پلان په دې توا کې خپل سوالونه روباسي نو اسانه به خبره ها پسیرو پلار دی او ګرځي پزمکا کې او ګورې سرنګ شانجام د دروغجنو انتهر صلاح داهم کچره ته رسو کې د دې په هدایت باندې نو الله هدایت نه کوي هغه چاته چې گمراهي او نه به د دې لپاره من ناس فرین څوک مددگار قسمونه کوي په الله جاده ایمان مضبوط قسمونه سوي لا يبعث الله من يموت الله برا پورته نه کی هغه څوک چې هغه مړ شوی دی بل اولین وعده د الله تعالی باندې حق خالق زیات د خلقونه نه پويږي حکمت د قیامت به ولې راځي ليبين لهم الذي د دې لپاره چې بیان وکړي دیتا
او واضح کې دی ته هغه چې دی پکې اختلاف کو الله وی په دنیا کې د یو بل سره اختلاف وکنه نو دا خبره به کوم ځای کې وریږي د اختلافات د قیامت پر ورځ باندې ښه وليعلم الذين او دویم حکمت دا دی چې پوهه شاوه کسان چې کافران دي انهم کانوا کاذبین چې دی دروغجنو په کومه خبره کې چې لا يبعث الله من يموت په دې خبره کې دروغجن انما قولنا لشيء یقینا وینا زمونږه یو شیتا کله چې مونږ اراده وکړو واویده تکون شاپه یکون پس موجود شه نو سوال لري چیرې د توحید مسلې خو کې وسوک می پریګدي نه څوک می پریګدي نه وی والذین هاج صحیح ده کنه ملک خدا تنگ نست او پایګدا لنګ نست هر ملک ماست کې ملک خدای ماست هر ملک زماره لکه دا زما د خدای څه دی ملک دی بس خبره ختمه صحیح ده کنه هغه سان چې هجرت کړه ده بلا د پارا د دین د الله تعالی له اجر دین الله من بعد ما ظلمو پس دا غنا چې دی باندې ظلم شوی دی لنه باوی انهم خامخابا منځه ور کو دی په دنیا کې حسنتن خیرستا ژوند رزق حلال یا بره په دشمن باندې یا دادا چې خلق به په خطر قیاده لسان سوتکین چوتوي ولا اجر الاخره او خامخ اجر د اخرت اکبر ډیر غټه لو کان یعلمون ارمان کدي پویدل الذين کسان چې صبر کړه پر رب باندې توکل کوي وما ارسلنا جواب دی اعتراض چې توي دا پیغمبران الله ټول توحید د پرسدي را لګل دي نو دلیل سره جواب وما ارسلنا من قبلک ندی را لګل مخکستانه الا رجالا مگر سړی نو هلم چې دي تموه کولا پس الو اهل ذکر تپوسو کوي د پوی والاونه د پوینا تپوسو کته نه پوین کنتم لا تعلمون کته سن پویږي سوره هجر نو کې تیر شو خبره اهل ذکر نه مراد اهل قران الته نحن نزلنا الذکر وکنا نو قران وکنا نو د قران والا نسوکا تپوس وکا نو هغه برته د مسلې حل راوبسي نو صحیح ده بل بینات واضح دلائل باندې او زبور او صحیفو باندې وانزلنا الیک الذکر را لګل د موږ ته قران به ذکر شي د څه د پاره لتو بینا للناس د دې لپاره چې ته بیان کې خلقو ته واضح کې خلقو ته اوس قران بعض مسلې هغه مجمل دي اجمال له نو پیغمبر یې سوک تفصیل وکړ نو څه شو حدیث شو کنه یار د دې وجنه په دې آیات کې هم د قران د دلایل شرعیه ثبوت دي څلور دلایل دي کنه یو څه دی قران بل یو کتاب الله سنت رسول الله اجماع امت او بل قیاس او دا ټول دلته څه کوي ثابتې ښا یو الله قرآن میرا لګلې لته بینا چې ته خلکو ته واضح کی نو حدیث د قرآن څخه تفسیر شي صحیح ده تفسیر شي او ما نزل الیهم هغه چې ته نازل شوی دی ولعلهم يتفکرون او د دې لپاره چې دې فکر وکي دا فکر به یاد یو سړی یا بده غنوي کله غنوي نو اجماع او کله یوي قیاس خبره څه شو اصول شاشي مې ته حل کړه ها صحیح ده مجمله مې ته حل کړه اصول شاشي او نور الانوار او مولوی او دسه پسې برزخه دا ټول کتابونه د څلورو مسلونو جوړ دي کتاب الله سنت رسول الله اجماع او قیاس حل دکړه خبره دي ختمه اپا من الذين تخويب دیوی آیا بیرکی یا کسان مکرو سیئات چې کوي شرکیات لرا گناہون لرا آیا خسف الله به ملاردا چې وبمنډي دي لرا الله تعالی پس مکه باندې یا با راشری تازاب دغه زنا چې دی پنه پويږي او یا خذهم یا با ونی سي دي لرا په تقلبهم پتلو راتلو د دای کی یعنی په سفرونو کې به سټن په پیو کې بس مردار وکیل دکېګا پوښوي وما هم بمعجزین ندی د اخلاص دن کی او یا خذهم یا به ونی سي دي لرا الا تخوفین الا تخوف یوم ندادا چې په دمه باندې یا تخوف یری توید خوف نه کنه نو مطلب سره د یرینا د یرینا په عذاب راشي یره به او عذاب براشي اول به یره
یا تخوف او تنقص ته وای الا تنقصنا چې مال به کم شي فصلونه به کم شي څاروي به کم شي. ابن عباس سے وای پاین ربکم یقینا رب تاسو لرؤوف الرحیم نهایت مهربان دی. یو قسم دلایل ذکر شو چې پیدا کون کې د هر یو شی یو الله وس ویا ټول د الله تابعدار دي. دا دویم قسم دلایل چې څه دی په دنیا کې نو هغه د الله سره تابعدار، څوک په خوخی دی او څوک په ناخوخی دی. ها اولم یراو اې دې نګوري لما خلق الله هغه صدا چې الله پیدا کړی دی من شین د اریو شینا یتفیو چې ګرځي را ګرځي اوړي راوړي سوري داغه خیاو کس طرف ته سجد لله سجده کوونکی الله ته او دیوی تابعدار خاص الله لپاره سجده کوي. دا لسم دلیل هغه چې بر دی هغه چې کته دی من دابتین د زنده سرونه او ملائکه هم سجده کوي او دې تکبر نه کوي د الله د عبادت نه یریږي دربنا چې د پاسه د دی او کی دی ويفعلون دوی کوي ما یؤمرون هغه چې دې ته حکم کولای شي. وقال الله دا دلیل وحی دی. الله تعالی فرمایي لا تتخذوا من الهین اثنين خدایان یعنی دو خدایان منی سه انما و اله واحد یقینا الله یو مددگار دی. او الله د سیم ویل دی په دې جن کې قال رو بسا الله د سیم فرمایي چې په ایایا فرحبون خاص زمانہ ویریږي وله د الله د پاره غدي چې بر دی او کته دی وله الدینو د الله د پاره د دین واسبن لازم همیشه اپا غیر الله آیا بيد الله تعالی نه تتقون تاسو یریږي د بل چانه وما بكم دا بل دلیل شه دولسم دیالسم هغه چې پتا سو باندې دي من نعمتین د نعمتنا فمن الله نو دا د الله نه دي. ثم اذا مسكم الضر بیا کلا چې ورسېږي تاسو ته zarar په اله تجرون الله ته چنګيږي. دغه وي پښتانه وي خوري زما کرا او ګډا لازم ولا کرا پوښې کنه اکل کله دسی وي خوري دا چرګه زما یو غي هاي دبل چا کاچه الله وی زما او عبادت د بل چا کې د الله بند خوري زما سکي زما سیلې او आवाज زما استعماله زما د چت لاندې پاتې کېږي زما د پرش د بره پاتې کېږي ټول کارونه زما دي او عبادت بل چا لګي بندگی د بل چا د الله بند لک سوچو ګوره کدا مشرک سوچو کې نو ډېر بخښ کو سوچ وکي. ثم اذا كشف الضر بیا کلا چې لري کې zarar انکم تاسو نه اذا فريق منکم ناګان یو ډل تاسو نه برب مشرکون درف سرا نوري صدارې لیکفرو انجام داشي چې کو پرو کې بما بغاتیناهم چې موږ ورکړې دي دوی ته په تمتو پایدا والی وسو بتعلمون زردا چې تاسو په پوهه شي وایجلونا او دی ګرځي دا مشرکان زجر په شرک پهلی باندې لما دغه لا علمونه چې نه پويږي نصیب نساء مما دغنا رزقناهم چې موږ ورکړې دي دیتا د غیر الله د پارموزي القرآن کې ویو او دارنګ شاه عبد القادر صاحب وی مراد هغه دي چې نظرونه د غیر الله د پارا په فصلونو او په څارو کې به منل. صحیح نه څاروي کې به باقاعده یې سوا په فصل کې به باقاعده یې سوا دا د الله او دا د بابا انام کې تیر شوی وکنه او فصل کې به په څارو کې به نه د اخلاص کې مېخې مټولې سره سرونه غزولې دی ومړي کیږي ما ته چې ترازا وای چې لاړه پرشته را په پارم کې میخې ټولې سری سرونه غزولې دي او وای چې کم دینو سره بس اخیرا نه سرګي وای زوار لما او مو خپل مو ته ونی ول الله تعالی یو لم شوندک لا میرا واچولا چې لا حول ولا قوه الا بالله ویني غب پاسې ده بلله ټولې پاسې دي وای مارته چې نور څه مسله نه و دا شیطانو د میخله بیا راغلو چې دا سړی د عقیدې نه وانه وړي ته بیا خپل طریقه کې مضبوطه ولې پوښ وکړه نو دا په فصلونو کې بد دي چې کم دینو سوا هغه یې سوا په څارو کې به یې سوا هاو دا چې کم دینو سیری دا او دا فلانې دی او دا فلانې دی دا باقاعده پکې سوا دا پکې د بابا قلنګ دی دا د ملنګ قلنګ دی ملنګانو پکې قلنګانو کنه پوښ وی الله اکبر دی وسنو ته کې دی شي دا خبرې لګي ناشنا ښکاري چې دا سوې لکه څلګ زمانہ مکه زمان بیا شي
چې د دې پنجاب نه به دا ملنګان راتلل هغه تور سیزونه به برګې ټوپۍ به اچولې وي او دارنګې چې کوم دی نو مری به یې ځوړندې کړی او توتو غوندې به ورسره و او داسې دې غاړې ته به څه نور هم ډېر شیزونه اچولي او دې د خلکو که به کورونو ته دننه ورتله او ښځو ته به ویل خورئ ستا په تندي خو یې زوی لیکلی چې کال له ملنګ بابا راځي که نه نو تاله به الله زوی درکړي نه خو بیا په دې کلي کې شپېته نه په زرګونو زنانه ورته ویلي نو چې کال له به راته جو خامخا به پکې د چا زوی شوی و که نه پوه شوې که نه نو بیا به څه چلو نو ښځه به په ځانه نه پوهېدي یاره ملنګ بابا ډېر ټیټ کار کړی و پوه شوې که نه ملنګ بابا چې دی نو هغه بس دا علم الغیب دی پوه شوې دی چې کوم دی نو څه دی غیبدان دی نو دا کیسې قطارې به یې کولې نور که هېڅ هم ونه شو خو ستاسو د بېعزتۍ نه خو بچ شوئ که نورې خبرې خو پرېږدوئ پوه شوې دا کیسې قطارې به وي صاحبه ګرځئ د الله دپاره لوریانې سبحان او پاک دی الله او د دوی دپاره ما یشتهون هغه چې دوی غواړي ځان له زامن خوښوي الله وایي او ملایکې د الله لوریانې ګرځولې وي دا د الله څه دي لوریانې او ځان له زوی خوښ دی ځان له هلور نه ده خوښه واذا بشر احدهم کله چې زیره ورکړی شي یو تن د دوی ته په جینۍ سره نو ظل وجهه وګرځي مخ د ده مسودا تک تور او دی ډک د خفګانۍ چې کله ورته څوک ووایي چې لور دې وشوه نو بیا یې څه یو خفه دا د مشرکانو هغه کار وکړه نو اوس هم داسې ده چې د جینۍ دومره څه دغه نه وي که نه چې زوی به وشو نو بیا به اسمان په ډزو ویشتو باچا صاحب به بل څه ویل که نه اسمان به په دغه ولي که نه خو لکه زه داسې وایم چې اسمان په ډزو ولي اسمان په ډزو ولي وی الله ولې دې راکو کوم طرف ته خوله وله کړي چا باندې چې خوشحالي راشي خو دغه اسمان ته وله خوله کړي که یتوارا من القوم پټېږي د قوم خوله وله اسمان ده که یتوارا پټېږي د قوم نه من سوء د وجې د بد ما بشر بیا چې زیری ورکړی شوی ده د په هغې سره خلکو نه پټېږي چې اوس به راته خلک وایه چې هلکه لور دې شوې ده پوه شوې که نه نو د دې خبرې نه څه دی هغه پټېږي او یمسکه یا ساتي دې لره علی هونین سره د ذلت یا پټه کې د لره ومنډي د لره په خاورو کې سوچ کوي که نه چې څه چلو کومه میراث نه وایي شریعت کې میراث هغه چاته وایي چې د هغه لا اصول له ولا فروع نسا کې مې تفصیل کړم بار هم څوک نه یو کاته هم څوک نه نو کته لوریانې د ده شته که نه شته وایي دا میراث دی الا خبردار سا ډېر بد دی ما یحکمون هغه چې دې فیصلې کوي سوره زخرف کې بیا 16 نمبر آیات کې دا خبره راځي ښه للذین پاره دا کسانو چې ایمان وروړي په آخرت باندې مثل السوء صفت دی ناکاره صفت دی ناکاره صفت دی څه دی ډاکو ته خلک وایي مشرک ورته وایي سوره زخرف 16 دقه خبره یتوارا من القوم ولله المثل الاعلى د الله لپاره صفاتونه دی اوچات الله دې زور او حکمت والا ولو یؤاخذ الله الناس کچری نیول الله تعالی خلق لرا بظلمهم د وجه د ظلمنا ما ترک علیها نبی او پرخه په دې باندې من دابتن یو زنده سره سوال لازم چې ګناونه خو انسانان کوي نو د نور دابو ته څه ګناه ده جواب دا دی چې په دې دابو کې یو دابه ده کنه دا شش فوټه پکې یو دابه ده صحیح ده دویم قول لري چې دا ټولې دابې د چا لپاره پیدا دي د دې شاهزاده لپاره نو چې شاهزاده نه نو د نور باندې الله څه کوي پوه شوې که نه دغې ته وایي ښه نو من دابه لیکن وروستو کوي دې لره الی اجل مسمى نیټې مقررې ته کله چې راشي نیټه ده دی نه به وروستو شي یو سیکنډ او نه به مخکې شي آراب 34 کې تېر شه ویجعلون لله ګرځئ د الله دپاره هغه چې دی بد ګڼي خپله بد ګڼي لور او الله لرې ثابتوي وتصفو السنتهم الکذبه بیانوي ژبې د دوی دروغو چې د دوی دپاره جنت دی لا جرم خامخا ان لهم النار یقینا د دې دپاره دی اور وانهم مفرطون او دوی به مخکې کولی شي دې اور ته تالله قسم په الله لقد ارسلنا یقینا لګلی منګه الی امم امتونو ته من قبلک مخکستانه خیسته کړو دوی ته شیطان عملونه د دی هغه دې مددگار د دې نن ورځې
دوست د دې نن ورځې دی او د دې لپاره دی عذاب دردناک وما انزلنا علیک ترغیب القرآن نه دی را لګلې موږ پتا باندې کتاب مگر د څه د لپاره راغلی دی الا لتبین لهم الذی مگر د دې لپاره چې ته بیان کړي تا هغه اختلافو به چې دې په کې څه دی اختلاف کړل پته ولګی دا چې قرآن د اختلافي مسایلو د بیانولو لپاره خلک یې اختلاف مچېړي اختلافي مسلې وای مچېړه وای قرآن خو راغلی د اختلاف د چېړل لپاره صحیح ده کنه خو کوم اختلاف ته یادای منګه خو اختلافي مسلې دې ته وایو لکه لاس باره کې د اوکته کې او لاس غوګونه له یو سو لاس وګوله یو سم دا خو اختلافي مسله ده فاتحه شته او نشته امین شته رب الیدین شته او نشته دا اختلافي مسلې دي او کته د توحید مسلې ته اختلافي وي نو بیا خو ټیک ده خدا ابو جهل او د نبی له سلام اختلافي مسله ونه بیا خو غره خبر خطرناک شوخه پوه نه شو کنه هغه یو تم د مباهله چیلنج ورکړو مې مباهله کو وی نو هغه خرڅو وی مباهله کو نبی له سلام د کافر سره کړو ته ځان کافر کا مې زه د مشرک د تویم کنه تا ته ما ویلی په خوا مې ته دا خبره کړل خدای باندې خوښ ته وسم د خبره کې په شک کې ستاد عباراتونه دا معلومیږي ستاد عباراتونه او دقه عبارات چې ستا کوم عبارت دي دا د علماء دیوبند په نظر کې څه دي دا غینه به ثابتو لګا خپل موږ نه وایو اغي به وای بهرحال دا اختلافي مسائلو د لپاره قرآن راغلی دی اختلاف به حل کېږي په څه باندې په قرآن اختلافو فی هدایت او رحمت لقوم یؤمنون دا قوم لپاره چې دی ایمان لري دریب قسم دلایل دي دا وسان نعم كلها من الله نعمتنا ټول د الله تر طرفه نه دي څه شي دي مما یخرج من بطون الانعام بعضی د سیدی چاغه د خېټو د سارونه راوځي پاغم د چاره طرف نه د الله بعضی د وحوشو د مرغانو د خلون راوځي واغم د چاره طرف نه د الله تر طرف نه والله انزل من السماء ماء الله غزا دې چراولې د برنو بو تازه کې په دې باندې مکا پښتو شوالینا یقینا په دې کې خامخاله خلال قوم يسمعون دا قوم لپاره چې دی اوري وَإِنَّ لَكُمْ فَلَسَمْ دَلِيلٌ یقینا تاسو لپاره د څلور خپو په زناورو کې لا عبرتن خامخا عبرت ته معنا مې وکړه د څلور خپو په زناورو کې عبرت ته سکو په تاسو باندې مما دغنا په بوتونی چې دې په خېټو کې دي مې بیان پارسي په ما بیان د خوشایانو کې وینه کې پي خالص سایغل شاربین خطیردون کې د پاره د سکون یو طرف ته ګوره د غشایانو پیپ ته بل طرف ته د وینې پیپ ته په دې منځ کې سره روان دي د پيو پیپ د غشایانو رنگ خوند بوی پکې نشته دا رنگ د وینې پکې خوند رنگ بوی نشته کدا پکې نو ته استعمالې نشته اوس ساروی خالص یو خبره خو پکې داش ولا چې ګوره الله وي سم چې دا ساروی خالص پي ور کوي دغه سي الله خالص عقیده غواړي په مونږ کې گزاره الله کوي که مونږ کې د خو دې خوې زکات کې گزاره کوي روزه کې په هر یو عمل کې څه کوي گزاره کوي خو په دې کې الله څه کوي گزاري چا سره کنسیشن نه کوي څه ته وایي دا وته وایي کنه چا سره کمپرومایز نه کوي په خبره پوښتې او زکه چې الله وی خالص فعبد الله مخلصین له الدين او پدع الله مخلصین له الدين خالص غواړي سوره مؤمن کې رستو بیا راځي او دارنګي سوره فاطر وغيرها کې په دغه ځایونو کې بیا دا خبره راځي نو الله رب العالمین وی خالص عبادت مال وکا دویمه خبره دادا چې زستانه اوس دې ځکه بل یو تاسو کو مرته ویل چې څلور خپل زناور کې عبرت ته نو څلور خپل زناور دی یو د دوه خپل دی کوم یو بهتر دی د دوه څلور هغه بهتر خو اب ثابتو موږ د څلور خپل دا د دوه خپل دا بهتر دی خو په شرط دی چې د دوه خپل والا صحیح کار کوي او کو دې صحیح کار نه کوي نو به ته د څلور خپل والا څه دی بهتر دی لکه مثال تور ګوره د څلور خپل ساروي دی هغه تعالی پي درکې نو نه پکې وینه درکې نه پکې بوی درکې نه پکې خوند درکې نه پکې رنگ درکې او نه پکې دغه څه غشایان درکې د بالټي پورې چې تعالی درکې نو خالص دی دا کنه دا
دا کنه دا اوس چې بالټي ته کله ورسېدل نو د دوه په زناور ته وسپارلې شو هغه د اوبو نه سکړه کم بهتر شو رسول الله فرمایي کنه چا چې ملاوت وکړو دا زما امتی نه ده من غش فلیس چا چې ملاوت وکړه نو د زما امتی نبی علیہ السلام وینه ده نو دوی وینه کنه دوی منطق ویلې ده وینه جی وی قسم ده چې من په پيو کې وب نه اچو نو دې د څه چل کوي لاول په کې وب واچي بیا په کې ساروي راول وشي نو قسم کې خو څه دی په زی دي کنه یو بوته په ورپاړي پوښ یا دغه چل ابي زمزم صحیح ده چې ته اوس پي راوړې د دکان نه کنه یا د چا نه راوړې نو څه دی خیال دی الکه څه دی خیال ټولې وبې کني وازم د کور کې تر چې و د وبو ضرورت نه چې ته د وبو ورواچې پته چي ته واچې وسره پته چي نه ته واچې بس کار برابر ورې د دې پیسې حرام دي خان دا ځان سره یاد وسه د دې پیسې سې دي حرام دي او چې دا حرام دي خو له مونږ عبادت دي نه کیږي روزه موجې دي نه کې د دې وجه نه مونږه اکثر ورزما په بیاناتو کې اکثر دا زور ډيري چې زه معاملات باندې ډیر زور ورکوم او دا دی وجه دارا په عبادت په الستا کار کوي چې ستا معاملات برابر شي چې معاملات دې برابر نه په دوکا دې پیسې وګټلې په دروغو دې پیسې وګټلې هغه حرام دي چې حرام شي نو عبادت تاسو کول لګي اوس ناسي هغه خبره غړ ته غټي چلاون او سوري جیب کې پیسې چاو هیڅ مسله فرق نشته خجی نو دې دل ګورا وګورا وا میخي بيزيته وګورا خړلې دي واخه او سکلې دي وبو یو طرف ته غشایا بل طرف ته وینا را روان دي سپین شو دو شر را بهيږي دا دل چا کړي لکه صحیح ده کنه او څومره قیمتي سیس ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بل دی وخړل نو الله څوکا الله مال د دینه ور راکا او چې پي دې وسکله نو اللهم بارک لنا فيه وزدنا برکت طلب کې واچو زیاته کا ذکر دینه خشي دا دوانه کار ور کوي د ډوډۍ کارم ور کوي او د وبو کار هم ور کوي ابلش په موږ باندې نا وخت شوا پوښ کنه نو بس چې بابا وې چې پاس یو بوس کې نو ما راو دل اېره کوم ټیم خلاړې نو بس نور څه نه کېدل نو بس یو ګیلاس پيو بس هغه سکړه ورکا تکړه نو بس ورځ الله رب العزت سکړه تیر کړه حالانکه کله کله د سیدا درس بیا ډېر ګراني چې پښمنه صحیحونه کې بیا په درس کې ډېر زیات تکلیفي او بس هغه کار الله رب العالمین سکه برابر الله تعالی ها ودمنا وینا لبنن فی خالصا خالص سائغا للشاربین خطیر دن کې د پاره د سکون کو ومن ثمرات النخيل وګورا مچته وګورا خړلې د ګلان لکه کې د زار لکه ګوینان دا دل چا کړی دی لکه خدای باندې او درې ده کنه ها دا د قائد محترم خبرې دي ها 15 دلیل له ومن ثمرات النخيل بعضی دو میونا خجوری دي والعناب وانګوران دي تتخذون منه چې تاسو جوړوي دا غینا سکران د خوشحالي شي او رزقا حسنا او رزق حلال یو مطلب داري چې رزق د سکران معنی ما وکړه د خوشحالي لکه جوس ته جوړوي کنه ځکه سکر نشي ته وي نو نشه خو نعمت نه ده کنه یا خدا چې په هغه وخت کې نعمت او چې کله حرامه نه و چې کله حرامه شون به څه شو به زحمت شو او به عذاب شو نو یا هغه ته اشاره ده یا دار سکر نه مراد سره د خوشحالي سيزه شربتونه ته جوړه کنه لکه میوي دي او هغه چې کم دینو جوسر ته ورواچه او کته دلته څه جوړ کی جوس ته دل جوړ کی او بس به ګوټه مزيد په خبره پوښ وکړه ها ورزقا حسنا او رزق حلال یقینا پدې کې خامخانه خدا د قوم یاقلون دا قوم لپاره چې دی پويږي واو ربک الا النحل حکم کړه ربستا مچایتا د غبینو مچایتا وه په معنا د صدا حکم سره اسنه چې دلته وه په معنا وکي به د مچینه پیغمبره جوړه کی ها چې وه کړي ربستا مچایتا نو وه په پیغمبر د کیږي نو چې مچایتا وه وشو هغه پیغمبر شو کړه
نه حکم کړی رب ستا مچۍ ته درې ځایونه ورته ښودلي دي. یو ان اتخذې من الجبال چې جوړوه د غرونو نه بیوتن کورونه په غر کې ځان له ځې. دویم ومن الشجرې د ونو نه ونه کې ځان له ځې. دریم ومما یعرشون او دغه نه چې دا خلک چتونه جوړوي په هغې کې ځان له ځای جوړوه. په دې درې ځایونو کې اکثري که نه داسې ده. بیا خورا من کل ثمراتي د هر قسم آمدنونه ځه په لارو د رب دې ذلولا چې دا لارې به تاله تابعداري وي. یا دې ته وایي چې په عجزۍ ځه. راوځي د خېټو د هغې نه شراب ګبین مختلف الوانه چې مختلفې د هغې رنګونه او په دې کې شفاء للناس فیه شفاء للناس پسکلو د دې کې پی شربه د دې پسکلو کې علاج دی د پاره د چا د خلکو. یقینا په دې کې نقدا د قوم د پاره چې فکر کوي او دا مچۍ د سیوا او دا ډېر عجیب مخلوق دی. ګورې ښا یو خو د دې دا شهد دی نو خو پی شفاء للناس حدیث کې راځي سړی راغی ویل یاره دې خېټه مې خرابه ده ضرور خېټه مې خرابه ده. رسول الله ویلال شه د شاد او شربت ولا جوړ کا اوس کپې لاړې چې وېس کو نور سیوا شي. بیا راغی ویل یاره چې سړی خو ښه سیوا شو ویلال شه نور په وسکا چې لاړې نورې په وسکا نورم سیوا شو. په دریم ځل لاړې سړی خو بیخي که نه ویل ستا وایي ځه داسې دې پټو طرف ته مخه که صحیح ده. پی کور ته مه راځه پیه شفاء للناس په دې کې علاج دی د پاره د خلکو. او د دې وجه نه ګوره دې کې یو بله مسله هم ده دا چې کوم څیز د انسان د پاره نقصانی دی بلکې په دې کې خپله عمله ده. په دې مچو کې په دې کې باقاعده جج ته په دې کې باقاعده پولیس او دارنګه چې کوم څنګه دلته عملی دي که نه پوجیان دي سیکیورټي والا لیبارټرینو والا ډاکټرانو دا ټول پکې دي. دا چې کله مچۍ لاړه شي واپس راځي نو د دې باقاعده په لیبارټرۍ کې چیک اف کېږي. که دې داسې څیز خوړلی دی چې د انسان د دې دا شهزاده الله څه عجیبه شی پیدا کړی دی که نه پوه شوې که نه که د ده دپاره نقصاني دی نو دا نقصان بیا په دوه قسمه دی. کله د سړي سبب د مرګ جوړیږي او کله د بیمارېدلو. نو چې د بیمارېدلو څیز یې خوړلی دی نو باقاعدې حوالات ته ولیږي پولیس ته حواله کې وایي دا بوځئ او ریمانډ وله ورکړئ پوه شوې که نه. او چې کله دغه کې دا داسې څیز یې خوړلی دی چې دا شهزاده پرې مړ کېږي نو باقاعدې هغه نور هغه دغه والا ته حواله کړي پانسي ګارډ والا ته هغې ته وایي دا بوځئ او دا څه کوي دا پانسي کوي. او د دې باچا دی هغې ته یعصوب ورته غالبا وایي دا د ده ډېر زیاتې تابعداري دي بس چې دا را رواني بس دی ورپسې ټولې څه دی هغه رواني نو اتفاق هم برابر دی. خیال دی دا ځان له یو کمالي څیز دی کمالي قیمتي څیز دی. مفسرینو په ډېر لوی باس کړ دی چې واپس شي کمزورې عمر ته. روم 28 کې راځي 28 سوره روم آیت نمبر 28 کې چې ګوره بعضې کمزوری شي بیا بوډا شي نو لیکل عالمه انجام یې دا شي چې نه پوهېږي پس د علم نه په څه شي باندې یا دا چې نور نشي زده کولی یا دا چې هغه شتم ته گیر شي. او ارذل العمر نه رسول الله پناه غوښتلې ده چې د بل لاس ته محتاجه شو نو د دې نه پناه غوښتل دا ډېر خطرناک وخت دی. نو دلته کې تا ته وایي چې ځوانۍ نه شوي بوډا اوس ګرځې په امسا نو انقلاب د پکې راوستو دا چا لکه مخکې ګرځېدې په څلورې نو بیا ترقي وشوه په دوه ګرځېدې بیا وروسته بیا کمزوري راغله نو په درې وشوې او بعضې پکې په شپږ وګرځي هغه بل شی جوړ کړي که نه دوه خپې خپلي او څلور خپې د هغې هغه بل څیز نه دی صحیح ده که نه. نو کمزوري راشي او امساره ته ټک ټک کوي چې یا به دې ځای خبرې یا به دې ځای خبرې. ان الله علیم قدیر یقینا الله په دې قدرت والا دی. مثال د پاره د رد شرک لکه کنه بس ساڑھے 12 شو بس ته څومره مې ویلې دي 2 سپاری باندې ویلې کنه 12 سپاره خو غالبا د تفریح پورې ویلې و. سورہ رات نه شروع کړو سپاره نو یو نیمه خوشوان کنه
یوینی من لګه کمه ده یوینی من لګه کمه ده خو دوه درې ورځې په دې کې یو نیمه ویل پکار دي الحمدلله رب العالمین یو اعلان واورئ دا سبا به ان شاء الله په 8 بجې باندې درسي ښه سبا به 8 بجې ان شاء الله الرحمن دا 8 بجو نه تر بس دغه بیا به ګورو لکه ټیم ته کنه 12:30 نه به ناړو نور به ګورو الله دې خیر دا ټیم لک شارټ ماته ښکاری نو بس په منګم بوج دې سو الله دې ورسه الله دې توفیق راکړي د بیماری نه پکې الله وساتي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ولأستاذي ولمن قال لا إله إلا الله يوم يقوم الحساب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه